یونیورسټي پرووسټ د یونیورسټي هاسټل چې کوم وارډن دی او د یونیورسټي چې کوم چیف پراکټر دی دا د معطل وي دا پوټنشل مرډرز دي دوی دا صلاحیت لري چې نور ماشومان هم دغه شانتي کې ذهني تنوع او آزار ورسوي دویم مونږ دا مطالبه کوو چې په پوهنتونونو کې دي په تعلیمي ادارو کې دي په معاشره کې دي د جماعتي ذوق په اظهار او په موسیقي یا د آرټ په پروګرامونو باندې پابندیت چې کومې دي هغه دې لرې کړی شي درېیم مونږ دا مطالبه کوو چې په فوري طور باندې د طلبا یونینز بحال کړي شي دا بنیادي جرړه ده مونږ دی دا دې بحال کړي شي څلورم د شهید موسی خان په کیس کې د هسپتالونو د آی سی یو کیس راځي مونږ وایو چې دوی د شامل تفتیش وساتلی شي چې که داسې شوي د دغې هسپتالونو خلاف د کاروایي وکړی شي دې د خپل کار دې د خپل کار نه چې ما کار شو بل کار نه کوم او موسیقي به کومه خو دا یو ټیم دی یو ورځ له منتخب کړل که نه چې دا کلتور د رباب دا کومه یو منګې ومه که نه هسې که ټپې وي په دې کې ګناه نشته که نه خو دلته د امن خبر راغله د امن دپاره تم راوتی زم راوتی دا ټول راوتي دي باقي زمونږ تاسو تپوس وکړو چې تاسو تحریک انصاف زما تحریک انصاف د حکومت نه خیبر پښتونخوا نه ډېره زیاته ګیله ده ځکه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ګنډاپور صاحب ډېر یو نر انسان دی او ګنډاپور قوم خو ماشاءالله مني هغه نه زه د میډیا په ذریعه وایم چې ته د شهید کورنۍ ته لاړ شه بیا زموږ چې کوم گورنر صاحب دی زموږ چې کوم هایر کمیشن مینا خان صاحب دی هغه له پکار وه نن په پوهنتون ملکند کې چې کوم پروګرام او احتجاج و هغې ته زه خپله تللی وم خو ما ته د پی ټی آی مشران پکې ښکاره نه شو بل باقي چې ایچ ایم سی ته کله دا مریض راوړی شو هغې سه باجوړی ملګری راغلی او هغه کوم داستان بیان کړ زه تا ته قسم کړم زما دا سترګې اوس هم هغه اوښکې پکې وچې نه دي چې کله به ما سټریچر به یو سایډ ته وړو سټریچر بل سایډ ته او د آی سی یو پیشنټ و نو زما د خپل حکومت نه ډېره غټه ګیله ده بل ایچ ایم سی کې چې دا کومه عمله ده زه د خیبر پښتونخوا د ګنډاپور صاحب دا خبره کړې وه چې کوم ځای کې کرپشن و ونیو نو سر علامات کې سر علامه ماتوئ خو کم از کم د ایچ ایم سی چې کومه د آی سی یو عمله ده هغه دې کم از کم معطل کړی شي ځکه چې تا مانه کوېشن وکړی ته د پی ټی آی نو خان صاحب یو تحریک راوړی د انصاف نن ما ته هغه انصاف نه ښکاري چې تاسو ته پته ده چې د یو رباب نه یو ایشو چته شوه او موسی په قتل او د هغه په شهادت باندې وردېدله په هغې لحاظ سره مونږ د افسر افغان صاحب سره خبرې کوو چې هغې په دې کم نظر لري څه به وایي په دې حالت زه به ستاسو هم ډېره زیاته مننه وکړم ډېره لنډه واضحه خبره په دې باندې کومه د دنیا تاریخ تاسو راوالی د اسلامي تاریخ نه تر نن دور پورې چې کوم هم تاریخ دی په دې کې یو څیز دی چې هغې ته کلچر یا کلتور ویلی کېږي ثقافت ویلی کېږي مهذبه قامونه باشعوره قامونه او هر هغه قام چې د هغه په سر کې مازغه وي بوس نه وي هغه د خپل کلتور روزنه پالنه کوي د هغې ساتنه کوي د هغې د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوي زه په دې وروستیو کې تللی وم ازبکستان ته بخشي آرټ فیسټیول و تاسو یقین په خدای وکړئ چې هلته د هغو نر ښځې لوی واړه د هغو منسټرز د هغو هر وګړی راغلی و او په هغې کې برخه اخیسته د 22 بېلابېلو هیوادونو خلک راغوښتي وو چې تاسو خپل کلتور هم راوړئ او زموږ کلتور هم ووینئ دا کلتور د یو قام سره داسې تړلی دی څنګه چې د یو قام روح د یو قام وینه د هغې سره تړلې ده دا څومره د افسوس خبره ده چې زما د پښتون قام استاز زما د پښتون بچی نه رباب اخلي کنزل ورته کوي بدیره دې ورته وایي او بیا پې دومره سټرکچرل وایلنس یا ذهني تشدد کوي چې د هغه رباب په بدل کې هغه زما هغه بچی په یو فشار کې راځي او هغه اکسیډنټ کوي هغه مړ کېږي دا ډېره د افسوس خبره ده په دې چې څومره ماتم وشي په دې چې څومره جړا وشي چې دا څنګه چل دی زما پښتون استاز زما د پښتون بچی نه خپل کلتور علي آیا د استاد د کلتور نه دی خبر که دا څنګه چل دی دغه پروست دا چیف پراکټر دا وارډن که دیو چېرته د کلتور نه خبر وی نو اول به دیو پر رباب څوک دومره ټارچر کوو که بیا د کلتور نه خبر وی نو خلک خو دښمن خپلې د حجرې نه نه شړي دیو خپل یو بچی د حجرې نه وشړو ما ته ډېر زیات افسوس په دې باندې راځي او ما په خپله یو ویډیو کې هم ویلي چې داسې کس ته ټولو ته نه داسې کس ته د استاز درجه ورکول د وارډن د پروست د چیف پراکټر دا د دغه عهدو توهین دی دا د استاز توهین دی نو زما په خیال دا په دې وطن کې یو ډېر سپیر غوندې کلتور دی په دې وطن کې موږ هغه څیزونه ولیدو چې کوم ته د انسان نه نشي ایکسپیکټ کولی د هغه نه یې هیله نشي لرلی دیو ډېر بې پښتو کار کړی دی دیو ډېر زیات غیر اسلامي کار کړی دی دیو ډېر زیات غیر انساني کار کړی دی چې څومره هم القابات او لفظونه راوړي نو هغه په دیو باندې کم دي اصل کې تاسو کوم ګورئ افضل خان صاحب دا سټوډنټان کوم طرف ته بوتله غواړي دې باره کې څه وایي زمونږ په پوهنتونونو کې له بده مرغه زیاتره سټوډنټان کم او دهشتګرد ډېر پیدا کېږي مینی بمز منګه پیدا کوو چې د استاد خپل ذهن دومره تنګي چې هغه کلتور نه مني د هغې د تاریخ نه خبر په هغې ریسرچ نه په هغې سټډي نه نو د هغه سټوډنټ بس و چې څنګه یې جی هغسې بی نو دا سټوډنټان دا سټوډنټ به سبا له بیا ټیچري دی به یو بل موسی وژني هغه به بیا ټیچري هغه به بل موسی وژني او دا موږ وینو پېښور پوهنتون کې عدنان مړ کو بیا یو څوکیدار رالګي هغه بیا په استاز باندې ډز کوي په عبدالولي خان پوهنتون کې مشال مړ کو دلته یې موسی مړ کو خدای مکه سبا به تم مرې سبا به زه مرمه تر څو چې دا بنیادي پالیسي نه وي بدل شوي تر څو چې زموږ ذهن کولاو شوی نه تر هغې پورې موږ پرمختګ نشو کولی